خو یو غټ نقصان د فیسبوک استعمالولو دا دی چې کم څوک غلط فیسبوک استعمالوي نو د هغه انسان دین کمزوری کیږي. ځکه کم څوک چې په MP3 کې او یا په ریډیو کې یا په ټیپ کې سندرې او سروز اوري او مسلسل اوري او دا د ځان دپاره عادت جوړ کړی او یا مسلسل په فیسبوک او انټرنیټ کې فلمان او ډرامې ګوري نو د داسې کمبخته انسان په زړه کې نفاق پیدا کیږي، منافقت پیدا کیږي او ورسره سره د انسان زړه مکمل توریږي. لکه تر دې پورې په یو حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وایي چې سندرې او سروز اورېدل د انسان په زړه کې داسې نفاق پیدا کوي لکه څنګه چې اوبه فصل شین او زرغون کوي. لکه اوبه چې ودې فصل ته ورواچې هغه فصل زرغون سي، فصل شین سي، دغه رنګه دا سرو چې دی په دې زړه کې نفاق پیدا کوي. او نفاق منافقت ته وایي. منافقت ته انسان په زړه کې ډېری هغه پیدا کوي. اوس په ورځ د قیامت باندې او په جهنم کې هغه لاندې طبقه د منافقینو ده، الیاذ بالله، خدای تعالی دې موږ ته ټوله وساتي. هغه لاندې طبقه چې ده هغه سخت عذاب تر کفارو هم سخت، تر یهودو نصارا هم سخت عذاب چې دی هغه منافقین لره دی. او دغه سروز اورېدل چې دی چې انسان سروز اوري او دی د ځان لپاره چمپانزي بولي، دغه چې دی په ورځ د قیامت او په جهنم کې د ده لپاره د سخت عذاب ذریعه جوړیږي. ولې؟ ځکه دا په زړه کې نفاق پیدا کوي چې بیا د علماو خبرې، د قرآن پاک احکام او احادیث د نبی علیه الصلاة والسلام دا یې ټوله تر پښو لاندې کړي، بیا هغه هېڅ هم نه ورته معلومېږي، هېڅ نه ورته معلومېږي، ځکه هغه زړه یو مخ تور سوی او په زړه کې دغه سروز، دا فلمان، دا ډرامې، دا فیسبوک او انټرنیټ کتل دا د ده په زړه کې یو مخ نفاق پیدا کړی. حتی چې کتاب تر داسې حده پورې لا هم لیکلی دی چې سروز اورېدل خو ګناه کبیره ده، لکه زناکاري، قتل، شرابخوري، دا چې څومره ګناه دي دغومره دغه سروز اورېدل ګناه ده، دا ګناه کبیره ده او د قیامت په ورځ د سخت عذاب مستحق ګرځي. البته خو که چا خوند پر واخیستی یعنې سر یې پر وښوروئ نو د کفر خطره ده، الیاذ بالله، چې ګزه کافر کېږي. بعضې کتابونه وایي پر سروز باندې که سر وښوري او خوند پر واخلي نو دا بعضې کتابونه دا لیکي چې وایي دا ګزه د کفر خطره ده او په دې باندې کافر کېږي، الیاذ بالله. او په ورځ د قیامت کې د داسې بدبخته انسان یوه سزا دا ده چې الله جل جلاله به د داسې انسان په غوږو کې صرف یعنې کوټ ور وڅڅوي. دا ویلې صرف نه دي، د جهنم په اور به ویلې سوي او دا به د ده په غوږو کې ورچي، دا غوږونه بیا په سروپو باندې وربندوي چې کوم چا په دې غوږو باندې سروز اورېدلی. او بله سزا دا ده چې په جنت کې جنتیان هغه کم سروز اوري، د جنت خپل یو قسم سروز راځي، ډېر خوندور سروز راځي او ډېر ښایسته سروز راځي چې د انسان دماغ برابروي، دې ته د جنت سروز وایي. نو هغه د جنت د سروز څخه دغه رنګه بدبخته انسان چې دی هغه محرومه دی چې کم څوک په دنیا کې سروزونه اوري، هغه به د جنت سروز نه اوري. بیا الله پاک به د ده په غوږو کې کوټ ور ویلې کړي. او بل چې کم چا په دنیا کې وښځو ته ډېر کتلي، و نجونو ته ډېر کتلي، او یا نجونو وښځو و نارینهو ته ډېر کتلي، نو په ورځ د قیامت الله جل جلاله د ده په عوض کې یو دیدار خپل جن کموي. الله جل جلاله خپل دیدار جن کموي. د دا رقم نجس عمل د وجې چې وښځو ته نارینهو کتلي یا نارینهو وښځو ته کتلي، نو په جنت کې به د دا رقم انسان هغه د سروز اورېدل نه وي چې کوم جنتیان یې اوري. بلکې تاسو په معاشره کې وګورئ چې په دا نجاست او ګناه عمل باندې چې سروز اورېدل دي زموږ څومره ورونه او میندې و خویندې اخته دي، او څومره د کمپیوټرانو والا دکانداران په دا متعدي ګناه باندې اخته دي
چې علاوه د دکان ورته خلاص کړی دي د 50 روپۍ د ګټو په خاطر باندې د کمپیوټر دکان علاوه ورته خلاص کړی دي او دا سروزونه ډرامې او فلمان او خلکو ته ورچی اعلان نه کده په ګناه کې سره شریک دي د 50 روپۍ په خاطر باندې دغه 60 روپۍ او د 500 روپۍ په خاطر باندې په مکمله ګناه کې دغه سره شریک دي تر څو پرې دا سروز چلیږي الله جل جلاله دا کمپیوټر والا ته عذاب ورکوي کچیر مړي او که ژوندۍ الله جل جلاله دا عذاب مکمل په دې سیم لیکي دا څنګه دي چې نیمه د هغه سروز اورېدو والا دي چې کم چاته د سروز ورکړي دي او نیمه د دې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم څوک دی ګناه باعث لکه د کمپیوټر والا د دې سروز باعث جوړ شي لہذا دا ګناه کې مکمل دي سره شرکان دي لکه څومره ګناه چې دا هغه ګناګار ده دغه ګناه د دې باعث ته چې کم چا پر دې ګناه باندې باعث کړی دي ګناه کې مکمل دا سره شریک دي دا ظالم دا کم د کمپیوټر دکان چې خلاص کړی دي دا کومه حرامه چې خوري کومه مردار چې خوري دا ګټه حرامه ده ناروا ده او ناجائز ده او ګناه کډره باندې اخته دي او د بل سره په ګناه کې اخته دي دغه رقم دکانداران چې دغه متعدی ګناه دا معنا چې بل په ګناه اخته کول هغه ګناه پر خپل ځان باندې بارول دې ته متعدی ګناه وایي صرف د چوندو پیسو ګټلو په خاطر باندې ظالم دا دومره جهنم په پیسو باندې رانسب او دا غرنګ زموږ څومره ډراوران ورونه په دې متعدی ګناه باندې اخته دي چې د کراچي څخه بیا تر کوټې پورې یا د کوټې څخه بیا تر کراچي پورې یا اسلام آباد او پنجاب یا کراچي او اسلام آباد او کوټه تر دې پورې په دا فیسکو فجور باندې دي اخته بس په بس په کوچ کې سروز چالو کړي یا عام خاص د خلک په ګاډیانو کې رواني علایده د سروز میموریان ورسره د ډکې کړي په دې باندې د پر لارې باندې ټیم پاسي ظالم خسفور په جنازه کې په داسې کې استاد لپاره استغفار پکار دی چې څوک یو ذکر او اذکار کوي څوک د ځان سره په یاد باندې یو تلاوت کوي یو آیات وایي یو سورت مبارک وایي او ته په سروز باندې ظالم ټیم پاسي بلکې دا څنګه دی چې دا ډیراور خالق خپل ګناه کوي بلکې په دې کوچ کې کڅلويش دي ک 50 کا اتیا کسان سپاري دا څه کسان چې دا سروز اوري د ټولو سره دا ظالم ډیراور په ګناه کې سره شریک دي د ټولو سره مطلب چې په ورځ د قیامت به الله جل جلاله هو دا ډیراور ته د دې ټولو کسانو سزا هم ورکوي او د ارچا خپل سزا جلا ده ډیراور چې دي چې هر څومره کسان د دې خلکو سره په ګناه کې شریک دي نغره د کمپیوټرانو ولا په دې کورو کې چې هر څومره د چې غزل ورکړي دي د چې سروزونه ورکړي دي د چې ډرامې او فلمان د ظالم ورکړي دي دا حرام خور چې د فلمانو د سروزونه ورکړي دي په دې میموریان ورډکې او دا چې په کورو کې هر څومره کسان اوري د ټول سره په ګناه کې د شریک دي او په دنیا کې به هیڅ برکت نه وي په اولاد کې به برکت نه وي په کور کې به برکت نه وي په پیسې کې به برکت نه وي د یو خوشحالي به ډېر په تکلیف سره پیدا کوي چې کم څوک بل څوک پر ګناه باندې باعث کوي خو زموږ دا رقم ډېر روانان دي چې هغه په دا ګناه باندې اخته دي چې د نورو ګناه هم دی پر خپل ځان باندې باروي او دغه رنګ زنانو په کورو کې علایده غټي امپیتریانې دغه سروز دغه فیسکو فجور د اورېدو لپاره اخیستې دي لہذا خو زه داسې ټول ورونو او خوند ته دا وایم چې مه کوئ د خدای دپاره د سروز اورېدو څخه توبه وکاږئ په کلکه سره توبهګار شئ بلکې دغه د سروز میموریانې او امپیتریانې د بیانو او ناتو او د قرآن د تلاوت په اورېدو باندې بدلې کړئ چې په ورځ د قیامت ستۍ دپاره نجات ذریعه جوړه شي ستۍ دپاره د ثواب ذریعه جوړه شي او ستۍ دپاره د الله جل جلاله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رضا او د خوشحالۍ ذریعه جوړه شي او هغه ډراورانو ته وایم چې ای ډراورانو د خدای دپاره د بل ګناه پر خپل ځان دې مه باروه خپل ګناه لا د هر انسان ډیره ده خپل د دوزانو بار لا د هر انسان ډیر دی باید هغه ډراوران چې کم په کوچو کې په بسانو کې یا په ګاډیانو کې غزل او سروزونه و سندري د ډمانو د لګي لہذا د خدای د پاره دا پرېږدي زموږ ورونه یا زموږ خوندې یاست زموږ چې دی پر هر چا باندې می زړه سوځي اول می د ځان لپاره قسم په بالله که د خدای پاک ناراضګي خوښه ده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ناراضګي می د ځان لپاره قسم بالله که خوښه ده او په ورځ د قیامت می عذاب او شرمندګي او ذلالت قسم بالله که د ځان لپاره خوښ دی لیکن لکه څنګه چې می د خپل ځان لپاره نه دی خوښ دغه رقم می عذابونه د خپل ورونو او د خپل خوندو د مننه لپاره قسم په بالله که می خوښ دی
لہذا زه دې ټولو موږ ورونو او خویندو ته دا وایم چې د خدای دپاره د سروز د اورېدو څخه توبه وکړئ او که نور ګناهو کې ډوب یاست وخت ډېر لږ دی وخت بیخي کم دی زمانه ختم ده وخت ختم دی مرګ را روان دی موږ مرګ به د فلسطین کې ملاقات سره کوو خو د خدای دپاره توبه وکړئ هغه ابدي زندګي د ځان لپاره مه ورکوئ الله جل جلاله د ځان څخه مه ناراضه کوئ او بلکې د نورو ګناهونه چې دي هغه پر ځان باندې مه باروئ